ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم. په دې ټک ټاک باندې یو نظم نه سواډي وایرل دی ونحن اليمين وأنتم شمال داس یو ترانه ده او زمون عوام او خواص مولیان او طالبانو خپ پټرن کې لګیا دي او په سلو موشن کې به کې ویډیوګانې جوړي او بیا به کې دام لیکي چې په دې نظم کې داسې کم اثر ده چې دا داسې یو جادو ده بګي چې څو په دې باندې ویډیو جوړي هغه وایرل کیږي د الله بندګانو په دې کې د صحابه کرامو ګستاخی شوې ده د ابو سفیان رضی الله عنه په دې کې ګستاخی شوې ده ګوره جی د دې یو شعر دی هغه دا دی ونمحق رأية سفيانكم مونږ بستاسو د سفیان جنډه چې کوم دی دا ختم کو د جنډ نه به وباسو او بیا مخکې وی ندوس عليها بأنق النعال او د ابو سفیان دا چې کوم جنډه ده دا موږ د خپل لاندې راولو او بیا مخکې وی فنحن العدو لشیطانکم موږ تاسو د شیطانانو دشمنان یو یعنی دلته کې اشاره چې کوم دی ابو سفیان او امیر معاویه چې څومره وغیره صحابه دي هغه طرف ته اشاره ده او بیا وی ونحن اليمين وانتم شمال د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا نه چې بس موږ خلاص والی او تاسو ګس لاس وایي معنی دا ده خو مطلب دا نه دی مطلب دا دی چې موږ په صحیح لار باندې یو په هدایت باندې یو او تاسو گمراه یې لکه واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اصحاب اليمين خلاص والا سوق دي خلاص والا ما اصحاب اليمين سوق دي خلاص والا نبي الله فرمای في صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة یعنی دا چکم اصحاب اليمين دي نو داغي بچکم دي په جنت کې دا انعامات متملاوي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم بیا د جهنم هغه تذکره ده بګی کنه مخکې نو ونحن اليمين وانتم شمال دا مطلب دی شیعان وی چې موږ په سم لار باندې یو تاسو بغلط لار باندې او دا ترانه شیعان ویل ده او دا چې کوم ترانه ده نو دا د شام او د سیریا د شیعانو ترانه ده او دا چې کوم موجوده ده احمد اشرفي د شام صدر هغه خلاف ویل ده د پدې بنیاد باندې چې تاسو کله د عربي او نظم ورکوي نو کم سے کم په هغه باندې تحقیق کوي په هغه باندې رومبه دغه به دا موږ په دې باندې ویډیو جوړو دا ټیک ته دا نظم دا ټیک نه دی د مخکې چې کوم دي سدان سرانه وي هغه په طلع البدر والی نه باندې ډانس کولو نه دا سید عربي دا چې کوم نظمونه دي یا د عربي چې کوم غاني دي د عربي چې کوم تراني دي هغه چې کوم اشعار دي نو په دې باندې وسله ویډیو جوړي د په هغه باندې تحقیق کول چې وي آیا د نظم معنی سره ترجمه سره دا نه پس هغه باندې ویډیو جوړول دا څنګه کولو به په کاروم نه دا د فائدې سیس په میډیا باندې ورکول پکار دي دا غیر فائدې والا څه نه چې هم دې احتیاط کول پکار دي